هغه ورځ مې د یو صاحب بیان اورېده، وایي په ورځ د قیامت باندې فرشتې به داسې څه کسان روان کړي وي، حضور مبارک به په حوض کوثر باندې موجود وي، امتیانو ته به د حوض کوثر نه اوبه ورکوي. فرشتو به داسې څه صاحبان را په مخه کړي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام به پې نظر شي، الی فرشتو رابلې زما امتیان دي چې اوبه ورکم. فرشتې به ورته وفرمایي چې ای محبوبه تا ته پته نشته چې ستا نه بعد دي څه کړي دي، دي کومې ګمراهۍ کړي دي، واپس بیا په مخه کی. حضور مبارک ورته څه فرمایي، رابلې زما امتیان دي. فرشتې ورته وایي تا ته پته نشته، او دا ټکې تکرار کی چې فرشتې ورته څه وایي، تا ته پته نشته، او بیا تپوس کي تا ته پته، تا ته علم نشته. فرشتې وایي تا ته علم نشته، ستا نه بعد دي څه کړي دي. او دا خلق وایي چې حضور ته د هر څه پته ده. هغه دا اعتراض وکړه، خو الله تبارک وتعالی د اهل سنت علما آباد لري. زمونږ یو عالم ورته جواب ورکوي، وی د دغه حدیث نه د حضور علم غیب ثابتېږي، دغې نه ثابت شو. دا واقع به کله کېږي چې فرشتو به کسان را په مخه کړي، او حضور مبارک به ورته وایي رابلې زما امتیان دي، او هغې به ورته وایي نه تا ته پته نشته، ستا نه بعد دي څه کړي دي. دا واقع به په ورځ د محشر کېږي، دا به زرګونه کاله بعد کېږي، مګر حضور بیان کړي 1400 کاله وړاندې ده، بیان شوی مخکې ده. حضور په مدینه منوره کې د مخکې نه بیان وکړه چې داسې به کېږي، یعنی په ورځ د قیامت به څه کېږي د هغې حضور ته پته ده، محبوب ته د هر څه پته ده. دا زمونږ دعوه د حضور مبارک فرمایي چې ان الله قد رفع لی الدنیا وانا انظر الى ما هو کائن فيها الى يوم القيامه كانما انظر الى كفي هذا. رب ذوالجلال دنیا ما ته داسې ظاهره کړې ده، او زه ګورم څه چې په دې دنیا کې کېږي، زه هغې ته ګورم، او کم ټیمه پورې ورته ګورم، ظاهري حیات مبارکه پوری که دنیا نه رخصت شم بیا به راته پته نه لګي. نه حضور مبارک فیصله کړې ده چې زه ورته ګورم څه چې په دې دنیا کې کېږي، زه ورته ګورم. محبوبه کم ټیمه پورې اعلان کوي الی یوم القیامه، تر ورځ د قیامت پورې ورته ګورم.